الرحمن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوزعت في يدي. قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. یہ کتاب کے دا زمونگا حدیث 300 نمبر دے. یہ تروسا دا اللہ بفضل مونگا یو کم 300 حدیث ویلی دے سر با 300 پورش والحمدللہ علی ذالک. بحث روانو دو جماعتونو پائے کے تاسو ذکر اوریدلو د مسجد حرام او د مسجد اقصی دا غي میس کې فاصله سمرو. بیا دویم حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واضح کول چې مسلمانان با فرض منځ جماعت ته رسي. بامر مجبوری کدی ته ضرورت پیښ شجر تګي بیماران دی سفر کی دی یا بل ساشد ضرورت ته چې مسجد ته نشي تللی نو بیا ټول ازمکا صاف ستر ازمکا چې هغه چا په غصب په زور نه اغسته او په هغې ظاهر کې څه ګندګي نه وي په یې باندې مونځ کېږي. و د دریم حدیث کې درې خبرې کوي. یو دا چې مال جوامع الکلم راکړي شوي دي. دویم دا چې نصرت بالرعب دا نصرت بالرعب مخکې حدیث کې ویلي دي خصائص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې هغې کې ویلو چې مسیرت شهرن د میاشتې په فاصله چې څومره ملکونه دي نو تر هغې پورې زما رعب او دبدبه ده. د مدینې منورې نه د یوې میاشتې په سفر شام عراق او یمن دا د یوې میاشتې په سفر و. بعضې ښارونه داسې وو چې هغه د مدینې نه مشرق طرف ته او بعضې داسې وو چې هغه مغرب طرف ته. په دې وجه بعضې احادیثو کې دا دي چې د 2 میاشتو مزل نو 2 میاشتو مزل دا مطلب نه دی بیا چې دا دواړه حدیثونه ګندې غلط دي. دې طرف ته هم یو میاشت او دې طرف ته هم د یوې میاشت. دا د هرقل کسرا دا علاقې چې کوم وی او د قیصر دا د مدینې منورې نه د یوې میاشتې په مزل دي. او درېیمه خبره هغه دا ده چې الله ماله په خوب کې د خزانو د ځمکې چابیانې راکړي دي. حدیث کې دا 3 خبرې بیانوي. بعثتو بجوامع الکلم بعثتو زلی گلی شم بجوامع الکلم جامع جمع نو ترخ الکلم د کلمه جمع ده زلی گلی شم جامع کلماتو سره. بعد سړی یا یو 60 منټه خبریو کی لیکن ته سب سرخ پوه نه شي چې د سوې خو بای سړی چې مختصر خبره کوي وړه خبره کوي لیکن خلق پاغي پویږي چې دا سړی دا ویل غواړي. خو دا مختصر خبره چې هغه د یو خبرې یا د یو څیز ټول طرفونه کور کوي د جامع کلمه وایي. د جوامع الکلم نه مراد څه دي؟ دا څه شی دی؟ محدثین د دې 2 تفسیره کوي. اول خدای چې دې نه مراد قرآن مجید دی. اوتیتو جوامع الکلم اوتیتو یا بعثتو بجوامع الکلم. حدیث کے دوارا الفاظی اوتیتو جوامع الکلم او دے حدیث کی دی بعثتو بجوامع الکلم. زیادہ مناسب دارا چے دینا مراد قرآن مجید. قرآن مجید دا اللہ آخری کتاب دے دا آخری قوم دا ہدایت او دا رہنمائی دا پارک کافی کتاب دے. پورم دے بارے من خبر کړی و
د قرآن نه علاوه که په بل کتاب د قوم اصلاح کېدی نو الله بل سره لېږلی. عمر رضی الله عنه به فرمایل د دې امت کم چې آخري حصه وي د هغې اصلاح به په هغې څیز باندې کېږي په کوم څیز چې د امت د ابتدا اصلاح شوې ده. د ابتدا اصلاح هم په قرآن شوې ده او د آخر اصلاح هم په قرآن کېږي. کومو خلکو چې د مخلوق کتابونو ته بډېوالي دي هغه غریبانان عقاید نه پېژني، عقیده مقیده یې نشته ده. اعمال به ډېر کوي لیکن پای کې د سنت تابعداري نشته. عمل به ډېر زیات دي لیکن د سنت اتباع پکې نه. او معاملات یې وګوره نو بیا ورته پته ولګي چې هیڅ مالي معاملې ټیک نه ده، دا کمزوری دي. پکار دا چې قرآن مجید له خپل هغه اهمیت ورکړی شي کوم چې الله ویل. هغې پسې دویم نمبر مسله د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ده. قرآن ته جوامع الکلم په دې باندې وایي چې د هغې یو حرف د هغې یو جمله په کې د معرفت د الله د پیژنګلۍ د دین او د دنیا سره متعلق ګڼ مسائل په یو جمله کې ګڼ څیزونه پراته دي. ځکه قرآن مجید ته جوامع الکلم وایي. دارنګې احادیثو ته هم جوامع الکلم وایي ځکه چې احادیث هم د مسلمانانو د اکثریت رایه ده او د عقیده ده چې د حدیث مضمون د الله د طرف نه راځي. ته دې جملې چې کوم دي هغه د پیغمبري لیکن مضمون د الله د طرف نه راځي. ته دې وجې نه محدثین دې ته وحی خفي وایي. یو هغه وحی ده چې جلی د ښکاره ده یا ته قرآن مجید وایي، او یو وحی خفي ده. وحی خفي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي. دا ګپ نه دی چې بس یو خبره ده او چا کړې ده. او بیا دا چې دا موږ ته په متصل سند را رسېدلي دي، دا نه چې چا ویلي دي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چا اورېدلي دي، د هغې هم پته شته دی چې فلان کې اورېدلي. د هغه څوک شاګرد او تابعینو کې نو د هغې هم پته شته. هغه چاته ویلو د تابعینو تبع تابعینو هم پته شته. تر دې چې امام بخاري رحمه الله پورې، امام ابو داود پورې، امام مسلم پورې دا چا چې غټ کتابونه جمع کړي دي د دې سلسله نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره بالکل متصل ده. او بیا د الله فضل دی زمونږ سلسله دغه محدثینو سره متصل ده. دا دین داسې نه دی چې دا چا ووایي بس چېرته په دیوال یې لیکلی دی خلکو لیکلي دي. احادیث دا ډېر په صحیح متصل سند باندې موږ ته را رسېدلي دي. که په دې کې منځ کې څوک دروغجن سړی راغلی دی نو د هغه هم پته لګي چې دا فلان کې دروغجن دی. د دې وجې نه هغې حدیث خو د حدیث کتاب کې لیکلي لیکن د هغې په باب کې خبره دایي چې دا قابل عمل نه دی. محدثین ډېر سخت خلک دی په دې باب کې. هغې چې څومره محنت کړی دی نو دومره محنت هیڅ چا نه دی کړی. هغې چاند پټک کې چاند کړی دی او موږ ته احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم را رسولی دي. بدبخت هغه خلک چې هغې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث معلوم نه وي. په دې وجه کله یو ځای خپل خیال پیش کړي او کله بل ځای. چې کوم عالم ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث معلوم وي هغه ډاواډول نه وي. هغه وایي د نبي سنت دغه دي، خلک به خپل کار کوي. احادیث ته جوامع الکلم وایي، جامع کلمات. دا یو خصوصیت شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. او دویم خصوصیت دا چې نصرتو بالرعب، ما زما امداد کړی شوی دی په رعب. 13 حدیث کې تاسو پکې مسیرت شهر ویلو، یعنی د یوې میاشتې په فاصله باندې چې کوم خلک د مدینې منورې نه دي د یوې میاشتې په فاصله هغې زمانه یریږي. حقیقت هم دغه دی چې دا ټول شام وغیره دا یریدل. مکه مکرمه چې وه هغه چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې باشنده و، د هغې دشمني ډېره زیاته وه
هغه د میاشتې د فاصلې نه کم و قیاس نه چلیږي چې د یوې میاشتې پورې یریږي نو دا نږدې به خامخا یریږي دا هغه لرې خلک مراد دی دویمه خبره دا کوي درېیمه چې فبینا انا نائمون زه یو ځلې ودوم رسول ودی رسول چې خوب وویني د هغه خوب د هغه وحی یعنی کله کله پیغمبر ته وحی په خوب کې راځي لکه ابراهیم علیه السلام ته د زوی د حلالولو حکم په ویښه شو که په ودو شو په خوب کې شو انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى بچوړي یا زه تا وینم چې تا حلالوم خوب کې ماته اشاره ملاویږي نو تو ګوره ستا څه خیال دی زمونږ زمانه کې هر سړی پیغمبر دی خوب وویني دی ما خوب لیدلی څه چلو چې تا لیدلی ته پیغمبر یې دا هر چا خوب خو دلیل نه پنجاب کې ډېر داسې واقعات راځي چې پیر صاحب مرید صاحب چې کوم دی خوب یې لیدلی دی پیر صاحب ورته وایي خپل بچي حلال نو سار چاړه راوالي خپل بچي ټو حلال کې څوک یې تپوس کوي ولې ما ته پیر صاحب ویلي ته پیغمبر یې څه تاسو هم پیغمبران نه یې مونږ هم پیغمبران نه یو زمونږ خوب به کله غلطي او کله به صحیح د ښځو خوب ډېر صحیح بس چې خوب وویني که هغه شا استاد جي پسې ده دی خوب لیدلی چې راشي نو هغه د لوبیا خوب وي پوه ماښام کې لوبیا خوړلی بلا شی ګیس جوړ شوي که ګیسي خوب یې لیدلی دا ما خوب لیدلی د خوب حقیقت وي پای کم خلک پوهېږي لیکن دا ضروري نه چې تا خوب لیدلی دا به سل په سلو کې ټکي دا د انبیاء کرام علیهم السلام ته وحی کېږي ځکه هغوی په هغې باندې عمل کوي اوس خو داسې عالمان هم پیدا شوي دي چې هغوی خوب کې وایي چې ما د رسول الله صلی وسلم نه حدیث وویل هغه حدیث د حدیث په کتاب کې نه دروغجن دي کذابین دي لعنت الله علی الکذابین حدیث په خوب نه ثابتېږي چې جی ما د حدیث کې خوب کې دا حدیث ویلو دروغجنه د حدیث دپاره شرط دا دی چې تا د استاذ نه ویلي نیغ په نیغه په ویښه باندې هغه هم د استاذ نه ویښه باندې ویلي هغه هم د استاذ نه په ویښه ویلي د حدیث صحیح والی یا غلط والی یا روایت دا په خوب نه ثابتېږي پاگل خلک دی یو خوا دعوه کوي چې نبوت ختم دی یقینا ختم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او بل خو هر سړی نبی دی خوب یې لیدلی تا خوب لیدلی چله شو تاسې نبی خو نه یې دا وحی راځي احادیث دا به خوبونو نه ثابتېږي دا مبشرات وي زیري وي پوهه سړي ته بیان کې وتا د هغې څه حل وښیي چې دې کې دغه اشاره ده هغه اشاره کله صحیح شي کله غلطه شي ډېر شی واقعات داسې دي چې صحیح ختلي ډېر شی داسې چې غلطې ختلي دا خوب دی لیکن د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوب دی او خوب د انبیاء وحی وي په دې وجه دا وحی ده فبینا انا نائمون نه یو زه یو ځلې ودوم اوتیتو بمفاتیح خزائن الارض مال راوړی شوې کنجانې د ځمکو د خزانو د ځمکې چې څومره خزاین دي نو د هغې کنجانې مال راکړی شوې چې دا واخله فوضعت فی یدي نو هغه زما په لاس کې کېښودی شوې دا وحی ده او د وحی څه مطلب دی چې ډېر زر به دا میاشتې مزله پورې کوم علاقې دي که نه دا به ډېر زر اسلام کې ور داخلي شي دا مطلب نه دی چې د خزانو مالک چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دماغ د خلکو خراب دی د خزانو مالک خو الله دی الله خپل ملک خپل خزانې د هغې اختیار چاله نه ورکوي د حدیث غلط مطلب بیانوي ظالمان چې دا وګورئ خزانې ورکړی شوې لږ محدثین نو تپوسه که هغه ملکونه مراد دي شام دی عراق دی دا نږدې علاقې نجد دی یمن دی
دا ټول علاقې د صحابه کرامو د سیدنا عمر دور خلافت کې دا فتح شوي دي او هغه پیشنګویي کومه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سراقه بن مالک ته کړې وه. سراقه بن مالک لوی صحابي دی لیکن زمونږ خلک دین حدیث پوره ګوري نه قرآن پوره ګوري نه پوره خبره زده کوي بس یې غوړه خبره به ورسره او بیا خوا دې خوا کوي. د هجرت په شپه باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سر باندې انعام مقرر کړی شو چې که چا هغه راونیو ژوندی د سلو خان به ورکو. نو خلک ته دا خو سودا ده. سراقه بن مالک هم لاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق یې ولیدل او چې کله یې په هغې ګزار کو د نیولو کوشش یې کو نو د هغه اس ځمکه کې ښخ شو. الله خپل رسول بچ کو. هغه ویل چې یا رسول الله ما وباسه دې دی نه زه څه ویم نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وکړه هغه ټیک شو. د دوباره ګزار وکړو بیا ځمکه کې ښخ شو. 3 ځله پورې وشو. 3م ځل باندې چې ګزار وکړو نو بیا ویل چې بس ټیک ده ته دا وکړه چې ما دپاره یو دستاویز ولیکه چې که زه مکه مکرمه کې ما که مدینه منوره کې ما که په هر حال کې ما نو ما ته به څوک څه نه وایي. په هغې سفر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر صدیق ته وویل نو د څرمنې یو ټوکړه باندې هغه هغه دستاویز ولیکه چې تا ته امن حاصل ده. خلک خو ګپ لګوي که چې احادیث دومره 100 کاله پس لیکلي شوي دي دا ګپې لګوي دي څه ویلې نه دي غریبانانو. دا خو د هجرت ورځې دي او د هجرت په موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمان لیکي چې د حدیث وایي که ظالمان خلق دی پاکستان کې چې دا خو چې ډېر وروسته بخاري جمع کړي چې بخاري جمع کړي نو ورته تاریخ معلوم دی نو ورته دین معلوم دی. د هجرت په سفر کې دغه دستاویز لیکل شوی دی او بیا سراقه ته ویل چې ستا حال به څه وي چې کله ته د کسرا کنګن لاسته اچې دی به پیشنګویي ورته کړو. سراقه بن مالک رضی الله تعالی عنہ وروستو ایمان قبول کړی دی. دا ورسره وایه خلکو ته دا نیمګړې کیسې مه کوه. اس د سراقه داسې شي اس د سراقه داسې شي شاعر به لګی او صحابي بیا صحابي نه ګڼي تر اخره یې کافر ګڼي دومره لوی کافران دي. صحابي چې کافر ګڼي مسلمان دا سره وایه خبره ورسره کوه که نه چې سراقه اول دا چل کړو لیکن رستو هغه اسلام قبول کړی دی رضی الله تعالی عنہ. دارنګې کله به د ابو سفیان خبره بیان کی د کفر د حال نو هیڅ مسلمان ته پته نشته چې ابو سفیان بیا کافر و که مسلمان و. هغه مسلمان شوی دی فتح مکې په ورځ رضی الله تعالی عنہ. خلقو سره ډېر فکر دی ته به د پلار یې وژلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم معاف کړو تا به کې څه مله تکلیف یې خو هغه له ورکړی که تا له ورکړی تکلیف یې چا له ورکړی هغه معاف کړی دی. هغه فرمایلی دی چې اسلام چې کوم دی یهدم ما کان قبله یو سړي هر څومره ګناهونه کړي د کفر په حال کې چې کله اسلام قبول کو هغه ټول هر څه ختم شو. په دې وجه صحابه کرامو په باره کې د ډېر احتیاط نه کار اخلي. دا کومې غلطۍ چې خلک کوي دا مه کوئ. سیدنا سراقه بن مالک د کسرا کنگن سیدنا عمر دور کې رال دغه علاقې فتح شو ایران فارس وغیره فتح شو. تقسیم د غنیمت کېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشن گویا مطابق سیدنا عمر سیدنا سراقه راوغوښته او کنګن یې هغه ته واچول چې زما د نبي خوب رښتینی شي او زما د نبي وینا رښتینی شي. دغه مطلب دی دی نه دی مطلب چې د غیب خزانې هغې سره دي او چاله چې څومره ورکوي نو ورکوي به. دا اشاره وه غنیمتونو ته چې مسلمانانو له به الله توفیق ورکوي او دی به دا اسلام 4 دانګ عالم 4 ډانګه دنیا چورته وایي 4 دانګ عالم کې به دا
اسلام خوري او د هغې په نتیجه کې به دوی ته غنیمتونه حاصلېږي. دا اشاره دی ته سیدنا ابو هریره فرمایل قال ابو هریره وقد ذهب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاړ د الله دین چې هغه ته کوم ویلو هغه ویرسو پوره بیان کو. وانتم تنتثلونها امتثال سره دې ته وایي چې کله سړی کوی کني کنه نو دی لږه لږه خاوره راوباسي نو دې ته وایي امتثال لږه لږه خاوره راوباسي. بیا چېرته کې پخوا خو به یې 5 شپږ ورځې کې کوی که نسته که او زیات نه زیات ماسپښینه پورې بورنګو کې نه روزي یا 2 ورځې کې وکړي. نو انتم تستنسلونها دا مطلب دی چې څنګه تاسو د کوی خاوره لږه لږه راوباسئ او دارنګې دغه غنیمتونه او دا خزانې اوس تاسو راوباسئ. یعنې تاسو ځای جهادونه کوئ او ستاسو په لاس باندې دا غنیمتونه راځي مسلمانان مالداریږي او د الله د رسول پیشنګویی صحیح کېږي. په دې حدیث کې زموږ د باب سره متعلق څه شی نه و. باب خو د مساجد ویلو که نه لیکن دی کې د څه مسجد ذکر نه و. البته دا ممکن ده چې مطلب یې دا وي چې کله مسلمانان ملکونه فتح کړي بیا دې جماعتونه جوړوي پکې نو شاید چې دا بنیادي پکې لیکن زمونږه باب سره متعلق ځکه د باب د سره کتاب المساجد و مواضع الصلاة جماعتونه او د مونځ ځایونه مبارک حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ په پوه شو او زمونږ ایمان تازه شه په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې پیشنګویی کړې وې هغه پیشنګویی سل پسلو کې پوره شوې. اقول قولي هذا استغفر الله لكم.